نو دا موږ دپاره دا د حیات جسمانی دپاره دا سامان تیاریږي اوس پوهېږئ به که نه چې الله ځمکه تیاره کړه اسمان یې تیار کړ و اسمانونه یې جوړ کړو دا ټول او ځمکه یې خوره کړله نو دا تخلیق د سامان د حیات جسمانی د انسان دی پوهېږئ به که نه پیدا کول د سامان جسمانی د انسان چې جسم د هغه په هغې کې اوسېږي هغه دا دی اوس په دې یو آیات کې الله دا بیانوي هو الذي الله هغه ذات دی دا څومره لوی دلیل دا هم شو هو الذي الله هغه ذات دی خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړي دي انسانانو ستاسو لپاره جميع ما پیږه خلق لكم ما في الارض پیدا کړي ستاسو لپاره هغه څه چې په ځمکه کې جميعا ټول لتن تفعون به چې تاسو په دې باندې نه حاصله کړئ دا سامان د حیات جسمانی ساسو دی پیږه دا سامان د حیات جسمانی ساسو دی لتن تفعون به چې تاسو نه په حاصله کړئ په دې باندې دا قید به سره ولګوئ نو الله هغه ذات دی چې پیدا کړي ستاسو لپاره څه چې په ځمکه کې دي جميعا ټول هر یو دا ټول ستاسو دی د انسان او د پیرانو لپاره ثم استوى الى السماء بیا الله تعالی قص کو الى السماء استوا خو برابروالی ته ویل شي خو یاد ساتئ دا قانون چې د استوا سله چې اله راشي اله په هر ځای کې نو هغه به استوا بیا په معنا د قص سره وي معنا قص ورکوي برابروالی به نه ورکوي پوهېږئ به که نه ځکه الله تعالی برابرېږي نه الله تعالی خو چې کن فیکون دا خو کار داسې کوي پوهېږئ به که نه ترجمه به هله برابرېږي چې ته دلته کې دا معنا د قص واخلې بیا الله قص او اراده وکړه الی السماء اسمان ته نو فسواهن سبع سماوات برابر کړه د اسمانونو لره و اسمانه او دارنګې ځمکه هم برابر کړه اسمانونه هم برابر کړه وهو بكل شيء عليم او دا الله تعالی په هر چیز باندې پوه دی عالم دی پیګه الله تعالی دا په هر چیز باندې عالم دی داغه نه بار سنشتا د علمنا مجملا مفصلا که اجمال سره وي که په تفصیل سره وي دا ټول الله تعالی په علم کې دي افلا تعتبرون تاسو د دې نه عبرت نه حاصلوئ چې الله تعالی په هر چیز باندې عالم دی پیږئ به که نه پیږئ افلا تعتبرون تاسو د دې نه عبرت حاصل کړئ او دا کار تاسو مه کوئ دا الله وحدانیت ومنئ پیږئ به که نه پیږئ هر څه احتیاج خپل الله ته ظاهر کړئ دې په دا مسله وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دا اوس الله تعالی دا د دعوی د توحید سره دا هم دلیل یو دلیل عقلی دی پیږئ به دعوی د څه سره دا توحید سره پیږئ به که نه ځکه چې دا هم موږ توحید ثابتو که نه او نو دا د هغې لپاره یعنې یو دلیل عقلي دا هم دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ نو الله تعالی اوسو د دې دا نتیجه راوباسي چې ستاسو یعنې دا سامان د حیات او جسمانی دا ستاسو لپاره تیار شو ځمکې اسمان هر څه مافیها دا ټول ستاسو لپاره تیار شو نو دې لپاره خو اوس څه پکار دی مکان تیار شو لیکن دا مالک اوسیدونکي پکار دی که نه پوهېږئ که نه نو الله جل شانه اوس دې لا دلته کې اوس دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ شیخ سے وایي ګوره دې الفاظ ته ذکر تخلیق سامان حیات ذکر کې الله تعالی پیدا کول د سامان د جون مخکې خو سامان د
جسمانی او چې کوم د حیات روحانی اوس روحانی دا بیان ذکر د تخلیق د سامان د حیات روحانی و اعطاء خلافت ربانی پدې و اعطاء خلافت ربانی دا چې تاسو دا تعلیقات د شیخ صاحب د آیات کا هم مفسرین شوي بیا په کې څه پات پیږي چې دا مولي کړه او بیا وایي دا درسونه شروع کې دي عوامو ته دا خو به کوي تاسو مولیان یې ټول مولیان نو دا ډېر هغه الفاظ لګي دا خو ډېر مرتبې پکې پیږي کنه دا ناچور ډېر وګدي ذکر د تخلیق د سامان د حیات روحانی اوس الله تعالی حیات روحانی پیدا کېدل د سامان با جسمانی مکان خو جوړ سے تیار شو خو اوس روحانی پکې څه پکاري دا زما ستا د بدن خو روحانی موږ په روح سره ژوند دی کنه ژوند دی کنه ځکه دنه نو اوس دې لپاره داسې دا یعنی سامان ګرځي چې یاره دا مکان هم خسته دی ولې زینت المکان بالمکین کنه زینت د مکان خو په اوسیدونکي سره راځي چې اوسیدونکي پکې نه آتش بیا پکې کیړي ناره وي نو هغه مکان نه څه مطلب نو دا دی الله تعالی اوس دې لپاره تاسو ته څوک وایي چې دغه سره د دې سم مناسبت دی کنه دا د مناسبت اوس دلته ذکر کوم پیږي نو الله تبارک وتعالى ذکر د تخلیق د سامان د حیات روحانی کوي او توي چې اعطاء خلافت ربانی او خلافت ولهم دغه مکانات او چې دا کوم جوړ کړل دا حیات جسمانی چې کوم څومره جوړ کړل زمکه اسمانونه دا مافیها د دې او خلافت مواله کوي چې دا اوس په دې ته مشر شو نو اوس هغه څوک دی وای دا څوک دی آدم علیه السلام په ځای وای کنه تاسو ځغلی خو آدم علیه السلام دی کنه نو اوس واقعا د آدم علیه السلام ځکه بیانې چې دا دغه مکاناتو لپاره د تخلیق د سامان وکړه الله تعالی نو د دې لپاره اوس مالک ګرځي نو هغه بیانې الله تعالی پیګم کنه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ دا تراغ دغه پورې کوم دې په رحیم پورې ها نهر ورکو دا کنه خالدین د دې رحیم نه مخکې بره انه هو التواب الرحیم دوا آیات دې مخکې دي پیږو کنه قول نه بیتو مینا دغه دی معلوم هم کنه دغه کش کوي ورته چې دا دې په دې پورې وایي کنه څوک لیکل کوي دا تاسو تفسیرونه ځکه مدرسې کې مونږ مهنت کو چې دا تاسو کوم لیکلو وره چې دا لیکي دا سره حاجی دغه پورې د رحیمونه پورې دا بیان کیږي اوس چې سامان د حیات روحانی او اعطاء د خلافت ربانی دا دوا خبرې ذکر کیږي اوس وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً او وی رب ستا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم از تاسو مکه ایچ چکم دا سره دا معمول دی پر عامل پکار دی نو د دې وجنا بعض داسې مفسرین وایي چې د سیاسي باندې د عامل معلومیږي لکه دې کې وی قالو دا خطه قالو چې دا د از پر عامل دی نو او بعض مفسرین وی چې لکه وتا لن اذكر را باسي اذكر یا محمد صلی الله علیه وسلم اذ قال ربك للملائکه باغه وخت چې وی رب ستا ملائکه ته ولې ملائکه او نور څه خو نه کړه دا جنات چې دا لر تفتیدو چې ځنګلاتو کې جزیرو کې پراتو او ملائکه نو الله تعالی د ملائکه سره مشوره وکړه وشاورهم فی الامر په یو کار کې چې کار کوي نو دا خبره چې تبا مشوره کوي
او چې کله پکې مشورې کې خو بیا مختلف وي که نه بعض یو رای ورکړي بعض بل نو چې ستا وایي چې په کوم څیز باندې زړه وبس کړي نو واذا عزمت فتوکل علی الله بس په الله باندې توکل کوه بیا نو الله تعالی هم داسې وکړو ملائکو سره مشوره وکړه ملائکو ورته جواب ورکړ چې موږ یو کو اندازې قابل موږ یو د خلافت بل څوک لا سره پیدا کړي خو الله تعالی هغه شانو نه کړو د هغو هغه رایې هغه یې پرېښودله خو مشوره یې ورسره وکړه دا مشوره ښه په دي که ته د هغه په رایه اډو کار ومنه کړې خو یاره زه مشورې کې کښېنو پرېږدی په که نه پرېږدي زمونږ د بعضې دا د کلي یا د حجرې یا د جومات چې کوم هم دا کلي راغونډ شي که نه خو چې څوک پکې کښېني او راچاته ووایي نو هغه خوشحاله شي اگر د هغه په خبره عمل ومنل شي او که کښېننې او ورته وینا ونه کړي نو بیا خفه یي که نه چې یاره زه خو په هغه مشوره کې هم کښېنولو نو الله تبارک وتعالی یعنی خپل کار په خپله کې هغه ته علم د په سیاق سباق هر څه باندې هغه علم حاوي دی خو دونه مشوره واغېستله یاد کا اذکر یا محمد صلی الله علیه وسلم قال ربک چې ووایي رب ستا ملایکو ته مشوره ته اخلي انی جاعل فی الارض خلیفة زه ګرځوونکی ما په ځمکه کې خلیفه پیږه لګا زه په ځمکه کې خلیفه ګرځوم ستاسو سره یې دا یعنی د دونه اداره یې واغېستله پیږه لګا نو دا رای د دو چې خلیفه ویلی شي یو کس ته یو کسو په خپل ځای باندې قایم مقام ګرځول پوهېږئ که نه چې د هغه فرایض دی سنبالوي پوهېږئ که نه چې د الله چې کوم خلافت نو هغه تا ته یو کس ولا ګورم چې دا نظام چلیده دی مکان پوهېږئ که نه پوهېږئ نو زه ملائکو ته وایي چې داسې یو خلیفه جوړوم ستاسو څنګه رایې ده نو دا یعنی دو ورته په جواب کې څه وایي قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء دا د دو رایې وه ووایي فرشتو چې ته ګرځئ فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فیها چې فساد کوي بالمعاصي په ګناهونو سره ته داسې ګرځئ خلک نو دا دو ته هسې په دو قیاس و جنګو ځکه مخکې خو د جناتو د هغو دلته کې خو رهایش وکړه نه خو هغو سرکشي شروع کړله جګړې شروع کړلې او فساد شروع کو نو الله تبارک وتعالی وشړل اسمان دغه ته غرونو ته ځنګلاتو ته جزیرو ته هغې ته وشړل نو دوی دغه نه کار چې بل چې راته بل خلیفه هغه هم دا لوبه کوي نو د دې وجه نه دوی دا وایي چې اتجعل فیها ګرځئ په دې کې من یفسد فیها بالمعاصي او ویسفک الدماء او توی وینو لره ویني توی قتل یو بل کې قتل کوي او ظلم زیاتې کوي پوهېږئ نو ته داسې کس ولې ګرځئ نو ونحن منګه چې یو نسبح بحمدک نور خدا چې منګه تاسو خلیفګان منګه وګرځوئ و نفس دا ورته وی چې ونحن منګه چې یو نسبح بحمدک منګه تسبیحات د ثنا ستا وي او ستا نسبح معنا یعنی ننزهک عما لا یلیق بک او ستا حمد ثنا وي ونقدس لك او منګه پاکي بیانو او یادو تعالی یا الله تعالی تقدس تا کو پاکي بیانو ستا نو قال انی اعلم ما لا تعلمون نور خبر ورسره نه کړه الله تعالی انی اعلم زخپو ما باغس لا تعلمون چې تاسو نه پیږئ زما علم ذاته ما الذي انی اعلم ما معنی څه
مل لذی په دا ما موصوله د معنا لذی سره دی زه په دې باندې ښه پوهیم عما لا تعلمون چې تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ عما لا تعلمون پوهېږئ به که نه داسې به شي نو دا من المصلحت فی الاستخلاف آدم پوهېږئ به که نه د مصلحت نه په خلافت آدم علیه السلام کې ما ته علم ډېر دی تاسو نه چې زه آدم دا پیدا کوم او زما خلیفه شي دی په نو دې کې مصلحت نه ما ته علم ډېر دی تاسو نو دا خبره وشوله وعلم آدم الاسماء كلها او خل آدم علیہ السلام تا الاسماء كلها نمونا د هر یو چیز نوم ورته خو او نو چې هغه نمونه ورته وخل د مسمیاتو اسماء د مسمیاتو یو نوم دی یو مسما ده که نه مسما لکه دا ترپایي ده نو دا د دې نوم دا چې دې ته د څه نوم وایي ترپایي خو چې کوم دی هغه دغه دی که نه ده خو دا اسم دی او مسما دا ده دا لرګي پوهېږئ که نه مسما دا ده چې دې ته دا وایي دې ته کتاب وایي دې ته قرآن وایي دا نومونه ورته وخو ثم عرضهم علی الملائکة بیا وړاندې کړه دا سیزونه علی الملائکة ملائکو ته چې ځای ووایه که نه د دې څه نوم دی د دې څه نوم دی د دې ته څه وایي دې کتاب ته څه وایي که نه دې بورجۍ ته څه وایي دارنګې دا یو سیزونه نومونه به ورته وي نو هغه هغوله کوم ځای ورتله پوهېږئ هغه خو دوله نه ورتله فقال انبئونی باسماء هؤلاء الله تعالی فرمایل چې خبرداری راکړئ ما فقال لهم تبکیتا الله تعالی دو ته دا ووایي د وجې چپوالي چې دو خپله خبره ورته یاده شي مشوره ورته یاده شي انبئونی تاسو ماله خبرداری راکړئ اخبرونی انبئونی معنا اخبرونی تاسو خبر راکړئ ما ته باسماء هؤلاء پنومونو هؤلاء د دې مسمیاتو هؤلاء د مسمیات ته مراد چې د دې څه نوم دی دا محمد دا بوزه داستان د دې څه نوم دی دا ونه د دې څه نوم دی د دې مسمیات د دې نومونه څه دي اسماء څه دي ان کنتم صادقین فی قولکم که تاسو رښتینی په خپله وینا کې نو تاسو به اوس د دې ماته یعنی هله ووایي چې دا څه نوم دی دا څه نو دوی ملائکو په جواب کې وی قالو سبحانک لا علم لنا وی ملائکو په جواب کې الله تعالی ته په جواب کو فرمایي سبحانک لا علم لنا پاکی د تعالی الله تعالی لا علم لنا زمونږ د په دې باندې خو علم نشته پوهه نشته او زمونږ که پوهه ده نو الا ما علمتنا په هغه شي ده چې تا مونږ ته د هغې ښودنه کړې ده یعنې ښودي هغه علم مونږ ته شته ده دې علم هم مونږ ته نشته دا څه شی څه نوم دی دا څه نوم دی انک انت العلیم الحکیم بېشکه ته چې ته علیم یې پوهېدونکی په هر یو چیز باندې او حکیم یې نو دې کې دو د دې نه دا وکړو چې د دې دا مطلب نه شي چې مونږ په خلافت کې یعنې ډېر زیات پوه یو پوه خو ټوله تا لره ده پوهېږم که او حکمت والی ته هر یو کار ستا دی الذي لا یخرج شیء عن عمله و حکمته هر یو شی ستا د عمل او د حکمت نه هغه خارجېږي نه او بهر نه ځي دا هر یو شی تا ته د هغې علم دی دا ملایکو ورته خپل عجز ښکاره کړ چې الله مونږ د دې نه عاجز یو او مونږ دا طاقت نه لرو
ٹھیک ہے. قال یا آدم وسو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام تا شرف ورکی او بل طرف تا ملائکو تا دا تنبیه ورکی چې دل کې اللہ تعالیٰ دا کمالاتی خیدی. آدم علیہ السلام کې علم اللہ دل ورکړی تاسو له علم نه دی درکړی. نو دا علم سره دا یو لوی نعمت دی کنه. آدم علیہ السلام چې نمبر د ملائکو نه وړو په علم یې وړو. نو علم داسې شی دی چې کوم انسان ته دا علم حاصل شي نو په دې سره انسان چې دی نو د ملائکو نه هم بیا د مرتبه اوچته وي. ولې ملائک بیا دته وزرې غواړي او په وزرو روان وي. نو الله جل شانه ملائکو ته اوس دا ثابتوي چې دا ستاسو استاد شه اوس او تاسو یې یعنې شاګردان شوئ. پیږئ که اوس به تاسو د ده قدر کوئ. نو د دې وجې نه الله تعالی وفرمایل چې یا آدمو انبئهم باسمائهم. اے آدم علیہ السلام وښیه دوی ته دې فرشتو ته باسمائهم په نومونو د دې مسمیاتو باندې دا نومونه ورته وښیه چې دا دوی زده کړي تا نه. پوهېږې تا نه دا زده کړي فرشتو ته. نو د دې وجې نه عجز قصور به د دوی بیا او معلوم شي دوی به اعتراف وکړي چې حضرت آدم علیہ السلام زموږ نه غوره دی ظاهر. پوهېږې الله دله علم ورکړی دی موږ سره دا علم نشته. نو د دې وجې نه بیا به ستا احترام هم کوي. شاګرد د استاد احترام کوي که نه. پوهېږې که نه. نو دا الله جل شانه دا ظاهري دوی ته اوس نو فلما انبأهم باسمائهم هر کله چې خبرداري ورکو آدم علیہ السلام د ملائکو ته باسمائهم په نومونو د مسمیاتو باندې. نو دې وخت کې دو الله تعالی ودو ته یاد دهانی ورکړي. الله تعالی ورته وی موبخا قال تعالی لهم موبخا توبیخ په شکل سره یعنی یو قسمه زورونه ورکړي الله تعالی دوی ته ملائکو ته چې داسې به تاسو نه پوتا وای تاسو به دا ویلو چې بس یا الله ته خپېږي چې څو خلیفه ګرځئ وګرځو دا تاسو الله پکې خپل صفت شروع کړو. پوهېږئ به که نه. نو د دې وجې نه آداب و خیال خو ساتل پکاري که نه. پوهېږئ به که نه. نو قال الم اقل لکم نو وی الله تعالی د ملائکو ته موبخا چې نو ویلې ما تاسو ته چې انی اعلم غیب السماوات والارض چې زه عالم ما په هغه پټ څیزونو چې په اسمانونو کې دي یا که په ځمکو کې دي هغې ټولو پټ څیزونو باندې ما غابه هغه چې غایب دي زموږ نه هغه ټول څیزونو باندې زموږ علم دی زما علم دی. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون او زه ښه پوهېږم په هغه څیزونو باندې تبدون چې تاسو ظاهروئ تظهرون تبدون معنا تظهرون من قولکم د قول تاسو نه چې تاسو ظاهروئ که نه چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء دا ظاهروئ که نه ما ته ښه علم دی ما تبدون هغه چې تاسو ظاهر کړ تظهرون اکسه شو من قولکم اتجعل فیها دی وما کنتم تکتمون او هغه چې تاسو پټوئ تسرون که په زړه کې ستاسو یو شی وي نو هغې هم علم الله تعالی ته دی. نو د دې وجې نه دا ملائکو ته دا توبیخانې دا خبره وکړه. نو هغو ملائکو عجز قصور د علم او کمالات چې څومره آدم علیہ السلام کې وو خو په دوی کې نه وکړه نو دوی لاندې پاتې شو.
خو واضحه هم شو خبره ځکه چې هغه وی چې موږ ته د دې سيزونو علم نشته او آدم علیه السلام ورته وښول او دوی اقرار وکړو په دې باندې هم چې بس موږ عاجز یو نو د دې بعضو کمالاتو د علم د وجه نه الله تعالی شرف ورکړو چاته آدم علیه السلام نو علم ډېر اوچت شی دی پوهېږئ د دې واقعه نه د آدم علیه السلام ملایکو نه دا واضحه معلومه شوه پوهېږئ نو په دې وخت کې اوس شاګرد له پکار جدي د استاد احترام وکړي نو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ او هر کله چې موږ حکم وکړو ملائکو ته اسجدوا لآدم تاسو سجده وکړئ سجود تحیة سجده د تحیې چې هغه انحنا ده الانحنا پوهېږئ یو سجده وده د جبهې د په ځمکه باندې نو هغه حقیقي سجده ده او یو سجده چې ده نو هغه راټیټېدل چې سړی ماشاءالله هغه له لاس ورکړي داسې ښکته شي ورته نو دا د دې نه انحنا دغه سجده مراد ده یا دا ده او ځکه چې وده د جبهې په ځمکه باندې غیر د الله تعالی نه بل چاته نه کېږي سجده الله تعالی ته به کوي ته او بعض مفسرین و حضرات دا غشي دي چې نه مراد حقیقي سجده ده وده جبهې د په ځمکه باندې خو لیکن دلته کې دا یې قبله وګرځېده آدم علیه السلام لکه موږ چې څنګه اوس سجده خانه کعبې ته کوو که نه نو خو زمونږ څه خدای نه دی چې خانه کعبې ته موږ خو یو د نورو مکاناتو شانته یو مکان دی که نه خو لیکن چون کې الله اډر دی نو الله چې په هر قسم سره اډر موږ ته وکړي هغه به موږ کوو بیا هغه به تسلیمو موږ خامخا لکه موږ وایو چې محمد کعبې شریفې په لور کو که نه په طرف کو نو دا طرف ته نه مراد دی پوهېږئ به که نه پوهېږئ نور سجده چاته ده الله تعالی ته حقیقتا نو دلته که بیا آدم علیه السلام سجده چې وکړي دا به نفس څه به قبله به وګرځي لکه چې خانه کعبه زمونږ هغې ته سجده کړو رسوي که نه رسوي نو بعض مفسرین وایي چې حقیقي سجده مراد ده بعض وایي چې دلته کې د دې نه مراد تحیه د انحنا ده ښکته کېدل تعظیم د استاد د مشر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا په هغه وخت کې چې وویل موږ ملایکو ته او فرشتو ته موږ وویل چې اسجدوا سجده وکړئ تاسو سجده د انحنا یا حقیقي سجده دواړه جایز دي خو مطلب یې دغه دی ګورئ ځکه چې حقیقي سجده چې نه غیر الله ته ناجایز ده لآدم آدم علیہ السلام ته نو فسجدو الا ابلیس راوت پکې غل پوهېږئ فسجدو نو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس هو ابو الجن چې پلار د جناتو دا پکې پټ پروت ورته علم الله ته بل چاته نو نو دا خو اله چې کله وخت امتحان راشي که نه پته ولګي بیا پوهېږئ عند الامتحان یعرف الرجل او یهان پوهېږئ نو فسجدو دو سجده وکړه ټولو ملایکو من اوله الی آخره الا ابلیس مگر ابلیس ابو الجن چې شیطان هغه پکې سجده ونه کړه او بل طرف ته ابا انکار یې وکړو نه منم سجده بل چاته واستکبر او د څو کو تکبر وکړو تکبر په کومې طریقې وکړو څنګه بل ځای کې څنګه وي تکبر څنګه انا خیر منه قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين پوهېږئ که نه بل ځای کې راغلی که نه راغلی دا تکبر دغه دی چې زه د اوره پیدا کړی ما دی د خاورې نه پیدا کړی نو خاورې د اور خو فرق دی که دا نوراني دی او هغه خاکي هغې من خلک ګرځي او دارنګې ذلیله ده دا اور چې دی څوک نږدې کېدی نو دا په پورته روان دی او رڼا کوي
اجتهاد کې دی غلط شو ابلیس دغه اجتهاد وکړو دا اجتهاد دی ته ویلی شي که نه چې دا دوی چې زه ښه یم ځکه چې نور نه خدا اجتهاد غلط ځکه دی چې ته به دا اور چې دی نو دا دې کې فواید دومره نشته لکه په ځمکه کې خاوره کې څنګه پوهېږې که نه پوهېږې په خاوره کې فواید دا دی چې یو خو موږ د خاورې نه پیدا یو بل دویمه خبره دا ده چې دې کې تواضع او عاجزي ده په خاوره کې خاوره باندې ګرځه هر قسم کار پې کوه خو هغه انکار نه کوي تا ته بس سر ټیټ کړی دی ته نو وي ګرځه را باندې پوهېږې به که نه پوهېږې ونه دا ځمکه چې دا هم چې کوم دې سره احساس شته لکه حدیث مبارک کی راضی چې کوم ځای باندې بد عمل کیږي لکه زنا کیږي شراب څښل شي کنه جواری کیږي بد اعمال کیږي نو په هغه ځای باندې هغه ځای دا الله ته درخواست ورکړي چې اے پروردګار عالمه زه خو ډېر تنګ شوم د دې خلکو نه پوهېږې به که نه ته ما ته حکم وکړه چې زه په وچه ځمکه کې په دې ځای کې ښکته کړم چې بس ټول لکه د قارون شاهنظي په ښکته پوهېږې به که نه پوهېږې دا ځمکه دومره تنګه شي نو د دې وجې نه ابلیس چې دی نو هغه اور چې دی بل دا چې دې کې نور فواید دي دا ونې پې زرغونېږي فصلونه پې کېږي خوراکت یې مونږ کوو هستوګ نه پې کوو داسې هر وخت پې ګرځو چې څه پې جوړو آبادي پې کوو که ګرځو پې کې څه کوو ځمکې کې دا ټوله خوبي ده په اور کې څه خوبي ده کسل کاله دا آتش پرست چې دی چې کسل کاله ورته عبادت وکړي بیا وله ګوته وړي بیا سیزي که نه سیزي او الله تبارک وتعالی خدا نه کوي که او خو رحیم دی یو کس په سل نه زیاته کلونه وي یا صنم یا صنم یا دور یا صنم یو یا صمد خوله راغی یا صمد نو الله ورته آواز وکړي لبیک څه وایي آواز سے برن او هغه سل کاله هغه یا صنم وی سنت لاوای نه رات چې یو یا صمد وي بس آواز راغی داسې ذات چې داسې هغه ذات ته عبادت کول پکاري نو د دې وجه نه و دا خو نقصانی شی دی خو انسان ته تکلیف رسوي په صورت باندې او نو دا د دې په دې قیاس کې دی دا اجتهاد چې دو کو دا اجتهاد د بې ځای و غلط و نو ځان کان من الکافرین وکان من الکافرین د کافرینو نه وګرځېد پوهېږې وکانا ماضي ده تېره شوې زمانه کې من الکافرین فی علم الله تعالی دا به ورته ولیکئ په علم د الله تعالی کې دی دا یې اخري انجام د دو چې دی پورې پوهېږئ پې که نه پوهېږئ تمهید ختم شو د هغې نه وروستو توحید شروع شو دعوا د صورت چې یا ایها الناس اعبدوا نو هغې کې یا ایها الناس سره عام انسانانو ته خطاب و خواږه هغه کافر دي که مسلمانان دي هر قسم ټولو عام خطاب و چې تاسو توحید باندې عمل وکړئ او اعبدوا ربکم هغې دپاره عقلي دلایل توحید مدلل واضح کړ او دعوه د توحید متعلق دو شبهې واردېدلې د هغې هم جواب وشو پوهېږئ د هغې هم په ښه طریقې سره اجاره وشوله او دغه رنګې د دې کې چې څومره بیان و هغه دې ځای پورې وشو اوس راتلونکي آیاتونو کې دا باسو طرف د یهودو ته او بني اسرائیلو ته تاو شو اوس الله تعالی خاص قوم ته اشاره کوي دې ځای پورې خو عام او اوس خاص قوم
او د بني اسرائیل ته الله تعالی حکم کوي وس او په دا هم په داسې طریقې سره الله تعالی په ترتیب سره دوتا ځکه چې دا بني اسرائیل چې ول دو باندې د الله ډېر لوی انعامات شوي لیکن هغې زیات دو کفران کړو نو د دې وجه الله تبارک وتعالی د دې متعلق ذکر کړي تقریبا د دې پنځمه رکوع نه د دې ابتدا شروع شولا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی اوفی بعهدکم د دې نه واخلا تر 15مه رکوع پورې 15مه رکوع دا 15مه دا 10 رکوع بعد تر ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون پورې دغه کې ټولو کې د بني اسرائیلو د اصلاح او د هغې د عمومي بحث ټول په دې کې کېږي بیا د دې نه وروسته به د 1500 رکوع نه به وروسته بیا مسله د رسالت او د نبوت هغې شروع باندې په هغې به شروع کېږي توحید به بیا ختم شي بیګه باز د توحید به ختم شي دغه ځای پورې اصلاح عمومي هغه به هم ذکر شي لکه فرض کو دې کې به بیا دوتا 15 طریقو باندې دوتا بیا ارشاد او اصلاح د دو کېږي د بني اسرائیل 15 طریقې اول نمبر 1 دا ده چې یهودو پلاران نکانو چې کوم انعامات په هغو باندې شوي د هغې به ذکر وشي دا موجودات چې کوم بني اسرائیل دی د نبی علیه السلام په وخت کې دو باندې دو ته به د هغې ذکر وشي چې تاسو ګورئ دې پیغمبر باندې ایمان نه راوړئ محمد صلی الله علیه وسلم باندې اساسو په پلاران نگان باندې دا انعام شوی دا انعام شوی دا انعام شوی نو د دې وجه نه دا به ذکر شي دویم نمبر به بیا د دو پلاران نکان چې کوم خباستونه ذکر هغو کړي دي څومره یعنې ناشکري کړې ده نو د هغې ذکر به وشي بیا دریم نمبر بیا نزول د قرآن په وخت کې چې کوم موجوده بني اسرائیل دي د دو د اعمالو ذکر به وشي چې دو څه کول د نبي علیه السلام په وخت کې بیا هغه خو به د پلارانو د نکانو بحث وشي څلورم به د دو د بدو اعمالو یو حصه هغه او د پلار د نیکه او چې توحید ناغو یعنی په هغې کې د توحید کې کوم کوتاهي راوي شوی هغه به ذکر شي چې پیغمبران به قتل کول یحیی علیه السلام وغیره د دو قتل یې کړی دغه به هم ذکر شي او د هغو تکذیب کړو د انبیا علیه السلام پنځم به بیا د دو د آباو د اجدادو ذکر څه کوي چې د دو حال آخري کې دا شه چې دا دو به بیا نبی علیه السلام هغه تکذیب به یې کو او د هغه مخالفت په عناد او حسد او بغض به یې ساتو سره حالانکه چې د نبی علیه السلام په د راتلو نه مخکې دو په مشرکینو باندې بدا فخر کو چې محمد آخر الزمان برازي مونږ به زبون و داغه مرګري او تاسو به غلبه حاصل نو دا بس دا با پنځه بحثه دا یې دا ذکر کیږي پنځه طریقو سره
اخو دې کې اوس د اصلاح د دود پارا الله تعالی آغاز په دې اول رکوع کې کوي یا بني دا اوفو بیاهدی اوفی بیاهدی دې رکوع کې دا لاندې رکوع ده په دې کې الله تبارک وتعالی د دو اصلاح دادا چې دې کې دا هغه خلق مخاطب کې په دې رکوع کې چې هغه پیران دي علما دي او نوابان دي په دې درو خلقو باندې قانون جوړیږي او په دورانیږي چې عمرا او نوابان خانان هغه مخالفت شروع کی علما مخالفت شروع کی او درنګ پیران شيوخ چې هغه مخالفت دو په خلق روان دي نو بیا نظام خرابي نو د دې نه مخکې په دې رکوع کې بني اسرائیل ته دغه مخاطب کوي دغه خلق پیګل کړ چې پیران دي او علما دي دا د مدینه منورې نه چاپیره په باندې کې په اطراف کې بدو پاتې کېدل او دوی باندې د خلکو ډېر لوی عقیده و تدې پورې مکه والا به هم دور راتلل او د عقیده به نو په دې سره مخاطبه کې ددو دا خاص آغاز د بنی اسرائیل په دې باندې کوي دو ته په دې رکوع کې اته اوامر ذکر کیږي د اول رکوع کې او څلور نواهی د اتو سيزونو باندې امر کې چې دا وکړي او په څلورو باندې نه کوي دې ته ویل شي اصلاحي پروګرام اصلاحي پروګرام لکه موږ ورته اصلاحي کمیټي ویل نو دا دې خلکو ته مخکې خطاب کوي بیا وروسته دا غینه یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم دا بیا عام خطاب شروع شي بني اسرائیل ته دا خاص دا خلک په نشه په مطلب نو دا وسو دعوت توحید او یعنی دا دغه خلقو ته چې هغه مولیان دي نوابان دي او دغه رنګ چې کوم دي درویشان او فقرا دي دوی ته حکم کوي یا بنی اسرائیل شیخ سے وہی کہ تذکیر اجمالی انعامات خاصہ تذکیر اجمالی انعامات خاصہ نو دا اجمالی ذکر دی چې دا خاص خلق ته دي چې دا درې فرقې دي ما تاسو ته وکړه برای اسلاف یهود چې یهود او اسلاف باندې الله تعالی دا انعام کړ و امر ایشان به ایفای عهود دویم پدې کې امر کوي په وعدو پورا کول سره او نه منع کول از دین فروشی چې دو دین فروشی نه کوي خپل کتاب باندې به پیسې اغستلې تحریف به پکې کو او حق پوشی نه کیدو دغه نعمتونو بیان خاصه دي خاص خلقو ته جشو دا بیانې ته راجعون په دیرو ورکو کې دا بیان دی پیګه به کنه وانهم الیه راجعون دغه دا بیان دی بیا وایم تذکیر اجمالی انعامات خاصه بر اسلاف یهود و امر ایشان او امر دوتا بیفای عهود په وعدو پورا کول سره و نهی از دین فروشی و حق پوشی او نهی منع کړ چې تاسو دین مخ خرڅوي او حق پوشی مکوئ پټوي مخ حق پیګه دا شو یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام
اسرائیل دا سوریانی لفظ دے، یعنی دا کنیت دا حضرت یعقوب علیہ السلام پیگے بیٹا. نو یعقوب علیہ السلام دا عبرانی لفظ دے نتبے. اسراء اللہ تے ایل ویچے بندتا یعنی عبداللہ پیگے بیٹا. اسرائیل دا حضرت یعقوب علیہ السلام لقب دے. او د دې نه مراد اوس چې بني اسرائیل ذکر شنو اولاد د یعقوب علیه السلام پیادېږي. ځکه چې یعقوب علیه السلام 12 زامنو کړ، دا ټول خواري شوي د هغې نه زیات شوي، نو دې ته بني اسرائیل ویلی شي. نو دا په مدینه منوره کې چې کوم قرب جوار کې کوم دا آبادون الله تعالی دو ته دا خطاب کوي. پوهېږئ او یا بنی اسرائیل اے اولادا دی یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کے نعمت زما حقا چکر زما پتا سباندے. انعمت علیکم انعمت علی آبائکم، دا خدا موجودہ بنی اسرائیل چکم د نبی علیہ السلام کو نو پاغو بان اللہ تعالی انعام کر دا ندوت ہے اللہ تعالیٰ اور رہی پیکے بگن. اوفو بیاہدی اوفی بیاہدکم داوسو آغا انعامات پیکے بگن چی اتب آگے کے اوامرو او نواہی سو سلو شابس نواہی سلو او نو یاد کے زمان نعمت ہاگا نعمت دا اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، دا یو امر شو چی زما دا اوامر مخی تکی چی ستاسو پلاران مانے کم احسانات شو، یو دا امر یو دا شو. دویم امر دا دے امر ثانی چی اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، پورا کہ تاسو زما وعدہ، پورا کہ زما وعدہ تاسو. الذی عہدت الیکم من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، چی کم وعدہ تاسو رشوا پو ایمان بے نبی علیہ السلام باندې، چی تاسو نه برست بیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی پد باندې به ایمان راوړای. پیګه پیګه نه پیګه نو دا وعدہ پورا کړئ. نو اوفی بیاہدکم، زب پورا والے حکم ستاسو با والا وانا پیگے بگانا چاگا سشے دے من الثواب علیہ بدخول الجنت دا وصولی کئی پیگے بگانا چی تاسو ما چی دا ساکم وعدہ کر چی داخل جنت تا بیاہدکم اوفی بیاہدکم پورا والے با حکم زب والے ستاسو سرا. دا سوچوئے اوامر دعا کنا دو شو کنا. او درم امر حجی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، او خاص تے مانا ویرے گئے فرحبون ما خافون دے مانا ویرے گئے. دا یعنی درم شکنا. او سلورم وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، دا دے خاص دے خلقو دے درو قسم خلقو تا دا امر دے. دا اتا اوامر دے او نواہی سو درے سو ہاں سرور یاد ساتے دے رکو کی امدہ دی. ہاں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، او ایمان روڑا تاسو او مانے تاسو آگا سو چی نازل کری دی ما من القرآن دی قرآن نا چی دا قرآن ما کم نازل کری پا دی ایمان روڑای. او مصدق لما دا سے قرآن چی تصدیق کی دا دے لما حق کتاب محکم چی تاسو سر دے من التورات دی تورات نا محکم نم چی تاسو سر کتاب سے چاگا تورات تے انہوں تاسو پا دی قرآن من ایمان روڑای اس چی نبی علیہ السلام را گئے پیک بنا سو امر شو دری شو کنا سرور شو. او
ولا تكونوا اول کافر به دا ولا تکونوا او مکیږي تاسو اول کفر کوونکی په دې باندې دا اوس هغه د نواهیونه دی دا چې دا کار مکوئ تاسو دا نواهی دریو کنه سلورو یو پکې دا شو دا ولنه شي او مکیږي تاسو اول کافر به اول کفر کوونکی په دې قرآن باندې په دې کتاب باندې پیګه ولې دوه مکی فخر کو چې دې برازه هم په دې باندې ایمان راوړو او تاسو اول کفر تاسو په دې باندې وکړو لانو چانو کول کفر تاسو کو او بل نواهی څه شي ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا او ماخله تاسو زما په آیاتونو باندې من نات محمد صلی الله علیه وسلم په نات چې صفت په نبی علیه السلام شوی په تورات کې نو پاغوی بدو پیسې اغستلې هغه به میټاو ختمه وای لړکاو وای نو په دې باندې ماخله زما په آیاتونو باندې آیاتونو مراد دغه دي چې نات نبی علیه صفات نبی علیه السلام دي ثمنن قلیلا پیسې لګي چې تاسو یعنی عوض یسیرا من الدنیا پیګه ثمنن قلیلا دغه دی عوضا یسیرا من الدنیا او بل و ایایا فرهبون او خاص معنا ويرګ فتقون دا اعاده دا غدریم دا و ایایا فرهبون ایایا فتقون دا غي اعاده دا پیګه کنه یو معنا خو یو شان راځي کنه الفاظ مترادف دي هجی ولا تلبسوا الحق دا نه دا نه دریم دا ښا دریم قسم دی دو مخکې تیر شو کنه ولا تلبسوا الحق بالباطل او تاسو مخلط ولا تخلطوا الحق مخلط کوي عام ملاوي حق لاره د باطل سره حق د باطل سره ګډوډوي ما او دارنګي دا هم نه رابع ده وتكتم الحق دا لا دلان الاخره ده لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق پیګه بګان دا لا نه دلان دا اخره او مپټوي حق لرا وانتم تعلمون او حالان کې جتا سخپوي چې انه حق تاسو حق پټوي اخپوي چې انه حق دا حق ته تعلمون پیګه بګان پیګه نو دا سالور پکې څه شو نواهی شو کنه واقیموا الصلاة دا پنځم امر دی واقیموا الصلاة اموزونه کوي وآتوا الزکاة او زکاتونه ورکوي موز او زکات دا عمل شروع کوي په موز سره اصلاح د نفس راځي او په زکات ورکولو سره راځي دا یعنی د دنیا نه رغبت انسان هغه ختميږي په زکات سره ځکه چې دا د دوه سيزونو نه سره یو بدني عبادت یو مالی نو بدني عبادت هغه صلات او مالی عبادت هغه زکات ځکه چې ته زکات ورکړې انسان نه بخل ختميږي د دنیا نه تعلق ختميږي چې مسکین لا پیسې ورکړي دا کوم سره چې بخیل نو هغه ته جیب له لاس نه ځي کنه جیب له چلاځي نو ځان وځي بیګه نو د دې وجه چې حب الدنیا واځي کنه حب الدنیا ده نو یو حب الاخرت ته نو اقیم الصلاه سره راځي حب الدنیا دا په زکات سره ختميږي حب الدنیا چې کوم سره بخیل کنه او زکات ورکې نور د کی سخاوت پیدا ځاله کې आवाज خدا زکات خو نه دی چې ته کنه نورم داسې امداد کو کنه واځي
نو ورور دکې سخاوت پیدا شي. نو دا شپږم قسم شو. پیږه به کنه پیږي اقیم الصلاۃ او آتوا الزکات دا شپږم شو. هغه پنځم او اوم قسم ورکعوا مع الراکعين. تاسو رکوع کوئ د رکوع کوونکو خلقو سره. مطلب دا دی چې صلو مع المصلین. ذکر د رکوع ذکر د جز مراد نه کل دی. مطلب ټول مونځ دی مراد دی. وصلوا مع المصلین. تاسو مونځونه کوئ سره د مصلین نو مونځ کوونکو نه. نو دا یعنی سم قسم ده. اتم اوم چا نا اما اقیم الصلاۃ چې کوم دی دا پنځم شو. آتوا الزکات شپږم شو. او ورکعوا مع الراکعين دا اوم شو. پیږي ټیک شو. بل سورہ روان اتم ښا اتامرون الناس بالبر. دا مسکی اللہ تعالی یعنی دوتا یا دہانی ورکی. اتامرون الناس بالبر. بلدو کی دا سشو دا علماء چو دا او دا رهبانیین دو با پخپلا پا نبی علیہ السلام ایمان نہ راڑو. دا غی اقتداء نہ کولا. او چې کله به داسې زړه پورې خپلو کسانو کور ته به لاړ دننه غلې غونې دو به ورته وایي چې ګوره دا حق پیغمبر دی د دې اتباع کوئ. پوهېږئ که او دو خو به ځکه نه کوله چې دو د دنیا لالچ اخیستو. د دو نه ریاست ته اقتدا ته تلله. او دغه رنګې چې کوم عطیات او کوم منجوري چې کوم دا پیسے میں سے براتلن واخو بندے دے پی چې نبی علیہ السلام اتباع کولے کنا. پیگئے بھی کنا پیگئے بھی نو دا دے وجنا یعنی دو با اغوتا پٹ پٹ غلی غلی بداوی چې دا پیغمبر حق پیغمبر دے. نو اللہ تبارک و تعالی دغی تا اشارہ کی اس چې اتامرون الناس بالبر. تاسو امر کوي خلق سره تپ بر باندې بر څه بالایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم. بیر سره دا ولیکئ نیکی څه شی ده؟ بالایمان بمحمد صلی الله علیه وسلم. او وتنسون انفسکم. او تاسو هېر کړي دي خپل نفسونه په خپل کفر باندې. ولې د دنیا هغه حرص لالچ دی که نه. وانتم تتلون الکتاب. او حالانکه چې تاسو لولئ تورات. کتاب نه مراد الکتاب نه تورات مراد دی. تاسو علماء یې او ارباب او دغه احبار یې او تاسو چې کوم دی دا یعنې تاسو خپل نفسونه یې روایي. پکار دی تاسو که زیات عالم کې چې یاره زیات وي نو بیا قوم هم یېري تقوا پکې زیات وي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ اچھا په خپل عمل یې نه نو څوک پې خبرې باندې عمل کوي. پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ وانتم تتلون الکتاب. او تاسو لولئ تورات لره. افلا تعقلون. آیا تاسو عقل نه لرئ؟ افلا تعقلون فعلکم فترجعون. تاسو دا کم فعل چې کوئ تاسو په دې نه پوهېږئ. عقل هم نشته چې ترجعون تاسو دې نه واپس شئ. او تاسو څه وکئ؟ تاسو هم ایمان راوړئ ښکاره باندې لکه چې د نورو ته امر کوئ. نور د خدا امر کوي چې مسلمان شه په پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راوړه. په خپله نه اقتدا نه کوي ورپسې. واستعینوا بالصبر والصلاة. دا اتم امر دی. واستعینوا بالصبر والصلاة. او منګولې لګوئ معاونت. او اطلب المعونة على امورکم. طلب کوي یعنی سره په امور خپل باندې صبر او موز.
که تا ته هر قسم تکلیف راځي، سختی راځي، مصیبت راځي، نو ته به څه کوې؟ ته به مونځ او صبر، دا دو څیزونه، مونځ به هم کوې او صبر به کوې. واستعینوا بالصبر والصلاة، دا دواړه چې دی دا په وخت سختۍ کې انسان ته دا لوی دا اخرنی امر ورته دا وکړو. پوهېږې به که نه؟ نو صبر دا اتم امر دی د علماو د یهودو. هغو چې دا خبره نه وه، صابرین نه وو، که دو د نبي علیه السلام اقتدا کړی وی، هغه باندې ایمان راوړی وی، خو د دونه ریاست او سیادت ته کنه سرداری ته لکه نو د دې وجه دو عوامو ته پټ پټ دا لشکر کو چې بعضو چې کوم خپل وي عامو ته نه، او دارنګې الله تعالی وایي چې تاسو صبر کوئ، دنیا نه لږ لالچ هم ختم کړئ. د حب جاه او حب مال دا جذبه د زړه نه وباسئ. حب جاه ځکه چې دونه سرداري مشري مطلع کنه، حب مال والا بیا نه راته شکرانې نه راتلې. نو د دې وجې نه دو دا کار کوي، الله وی لږ صبر کوئ او مونځ کوئ. مونځ خوشو په دې کې مونځ کې چې کوم دی باطن صفایي ده، پوهېږې به که نه؟ دې سره باطن صفایي راځي او صبر سره ظاهر چې ته یو کار تا ته تکلیف راشي ته صبر وکړې که نه، نو دا دواړه بیا راشي. نو صبر ډېر ښه شی دی. صبر آرد عرضها راشتاب، صبر کن والله عالم بالثواب. پوهېږې به که نه؟ صبر آرد عرضها راشتاب، صبر چې کوي نو ارزوګان د انسان ډېر په زر سره حاصلېږي، زر سره حاصلېږي چې صبر کوي. پیسې چې صبر وکړې نو ستا چې کوم ارزو وي هغه خدای درته زر حاصله کړي. صبر آرد عرضها راشتاب، شتاب، او صبر کن والله عالم بالثواب، صبر کوا، صبر کوا، الله ډېر عالم دی په ثواب باندې د دې صبر. ان الله مع الصابرین، الله سره صبر کوي. لکه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء، نو تا صلات دغه کار دی، تنهى عن الفحشاء والمنکر. پوهېږې به که نه؟ او دا پسې وایي چې انها لکبیرة، دا ډېر دا بوج انسان باندې پرېوځي دا مونځ، مګر چې کوم خلق یریږي د الله نه هغه باندې بوج نه پرېوځي. پوهېږې به که نه؟ نو د دې وجې نه آخري ورته دا وایي واستعینوا بالصبر وانها لکبیرة، او بېشک دا مونځ چې دی دا کبیر معنی څه لوی دی، یعنی ثقیلتون، کبیر په معنی ثقیلتون والا. دا مونځ دا ډېر بوج دی، درونوالی دی، دا په سړي ډېر درون پېوځي چې څوک عادت دي. دا تبلیغي حضرات چې وایي چې هلکه سلیخ رض ولګوئ که نه، نو د هغې وجه دا وي چې د سلیخ رضو کې د انسان د بدن وینه بدلېږي. پوهېږې به که نه؟ نو په دې کې طبیعت چې ته متواتر تبلیغ کې راشي خو بیا دلته موضوعونه دي او بس بیانات دي او بس که نه، دا نور څه خو نشته که نه. نو بعد د سلیخ رضو کې د وینه بدل شي، ورو ورو عادت شي دی. پوهېږې به که نه پوهېږې به؟ نو بیا هسې وایي چې یاره بس زما تبلیغ کې زما صبر نه ده کېږي. مونږ ته هغه دا چې روزه راشي مونږ به ته خبر نه یو دی به تلي. پوهېږې به که نه؟ حالانکه چې دا طلب د علم چې دا ټول ناهم دی، خو لیکن دا عادت شوي دا چې نو موږ دغه هم ښه ده که نه، ولې خو دا دې چې دې ته راوختی په دغه وجه راوختی پوه نه شوې مطلب. نو د دې وجې نه موږ دا چې سلیخ رض متواتر وکړي که نه، یا صبر ته یو عمل سلیخ رض وکړي نو ستا په وینه کې خون کې ستا تبدیلي راشي، هغې څیز باندې بیا عادت شي ته. دا سلیخ رض ځکه وی هلکه سلیخ رض دا بزرګان چې کوم دی شیوخ
دو چیلے باشي سره اخراجي ادا سے تبلیغ کوم سره اخراجي دي دا وجه راځي دي کی تبدیلی راځي په بدن کې پیګه به کنه پیګه په وینه کوم تبدیلی راځي په ارسه په اخلاقو کوم تبدیلی راشي نو الله جل شانه ذکر فرمایي چې واستعینوا بالصبر اطلبوا المعونة على امورکم بالصبر والصلاة په ټول امور خپل کې تاسو امداد حاصل کړئ په صبر او امید باندې وإنها لکبیرة یقینا دا موچ لثقیلة ډېر دروند دی بوج دی الا مگر خو بوج نه دی علی الذین خاشعین په خلقو چې هغه یریږي یریږي خاشعین معنا الساکنین الی الطاعت چې د سکونت په طاعت سره راځي په مون سره راځي لکه کوم سره عادت وي کنه موږ وخت چې هغه مناسب یې واله شي واده کنه ولې هغه عادت شوی دی په موږ کنه نو دا بوج نه دی په خاشعین باندې هغه خاشعین الساکنین الی الطاعت چې هغه سکونت آرام حاصلېږي په سره په طاعت سره نو هغه باندې دا بوج نه هغه چې زر بیا سے پریږي دي کو تجارت کې او بل عمل کی وجہ سے پریږي جی مانزلا الذين دا خاشعين اغه خلقته يظنون انهم ملاقو ربهم يظنون دلکه دا ځوان دلکه په معنا دی یقین سره دی دا بعض حروف داسې دي دا بعض کلمات چې هغه د ازدادونه دي یعنی هغه دواړه معنی د دې مقابل کې چې هغه معنا ورکي نو دلته کې یظنون معنا یقینون سره دی نو یقین او ځان ګمان دا خو یو بل تضاد دي کنه ولیکن دلته کې دا ځان دلته کې معنا یقین سره ترجمه یقین سره کوي نو دا هغه خلق دی یظنون یعنی یقینون چې دو یقین ساتي چې انهم ملاقو ربهم مونږ یو ځای کې ګذرا بخپل سره نو د دې وجه د دغه یره دی وجنا دې ته خاشعين نوم کې خودل شي چې د سکونات په طاعت سره راځي وانهم الیه راجعون بل دا د دې یقین دی یظنون دلاندې داخل دي چې یظنون یقینون انهم ملاقو ربهم ويظنون انهم الیه راجعون چې موږ به الله ته رجوع کو الله سره ملاویږو زموږ د الله سره سکیږي نو د دې وجنا دیوی چې ما د دې نعمت د الله نعمت ته په ما مې ده چې ما یعنی د دې زر ادایګي وکړي چې زه یې داسې پاتې نشم محروم پاتې نشم پیغام انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون پیغام راجعون سمانا فی الاخره فیجازیهم چې موږ به دغه بدله راکړي نو د دې وجه دوی یریږي دا د دې دې په دا دغه پیغام हाँ जी सो वजी या बनी इसराइल उस्कुरु नियामती लाओस तफसील द इनामात शेख से वही कि तफसील द इनामात और द इनायात द खुदावंद जलील तफसील इनामात व इनायात खुदावंद जलील و شرح جنایات و تقصیرات بنی اسرائیل پیگه چې څومره عنایات انعامات په بنی اسرائیل شوي دي نو هغه ذکر کوي او شرح د جنایات او د تقصیرات او هغه کې چې دو څومره مقابل کې تقصیرات کړی دي کوتاهی کړی دي او جنایتونه کړی دي الله په انعامات کړی دي دغه په مقابله کې تقصیرات کړی دي وحکم مراقبه عنایات او الله تعالی د عنایات او احکام هم بیانوي په بنی اسرائیل باندې وملاحظه جنایات
او الله تعالی د دوه جنایاتو ته هم ګوري چې دا دوه څومره جنایتونه کړي نو دا د دې دا او دا مفسدین پورې دا بیان دی ښه دا اوس هغه تفصیلي بیان شروع شو کنه ها دې کې څو نوع وي ها دې کې ماته اوس څو نوع بیان کړي پنځه نوع بیان شو کنه چې دې کې پنځه نوع کې بیان دی بیا په تفصیل کې پیګه کنه تاسو پنځه علما بیان کړي اوله کوم چې هغه ترغیب او ترهیب باندې مشتمل اوله نوع د یهود او آبا او اجداد باندې چې کوم نعمتونه شي کنه نو اته نعمتونه او دو پاغه کې عذابونه پر راغلي دا نو وس هغه مخکې پاغه کې اجمالی بیان شو و دې کې دا تفصیل کې اوس پیګه اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم دا یعنی دا اوس تفصیل شروع شوه دا الله تعالی ودا تفصیل کړي اول ترغیب دی او پسې ترهیب دی روان دي په دې طریقې سره دغه پور مفسدونو بیا دغه شیخ سے په ترتیب باندې دا بیا دغه پور مفسدین کم ځای دي ها رکو دا ها دغه دا مفسدین پر یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام دا دوباره ذکر وی چې اعاده د بعد دا د عهد دا دوباره بیا ذکر پیغه یا بنی اسرائیل ما تاسو کنه دام د اصول قرآن نه دی کنه چې کله مې اس کی فاصله زیاته تیر شي نو بیا ذکر کی اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم دا ترغیب دی الله وی چې یاد کې تاسو نعمتی التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړل پتا سو باندې چې څومره نعمت مې زمانه کړی دی نو هغه عمره تاسو یاد کړئ لکه وایي که نه چې شکر نعمت ہے تو چندان کی نعمت ہے تو اعوذر تقصیرات ما چندان کی تقصیرات ما خپل تقصیرات مخې ته کوي د الله انعامات مخې ته کوي پیږئ به که نه وانی فضلکم ما غوره کړي تاسو لره یعنی آبا او تاسو لره علی العالمین په عالمینو د زمانه باندې علی العالمین په هغه عالمین د زمانه باندې عالمی زمانهم چې هغه وخت کې کوم خلق او باغو باندې غوره کړي دا نه چې تر قیامت پورې چې کوم مخلوق راځي په دوی غوره کړي پیږئ به که نه هغه وخت کې چې کوم وو نو په هغو ما تاسو غوره کړي دا خو څه شو ترغیب شو اوس ورپسې ترهیب دی واتقوا یوما ویریږئ د هغه ورځ نه دا ترغیب ترهیب مخکې ورکوي نو بیا وروسته نعمتونه څومره بني اسرائیل باندې هغه پنځه نوعو کې به اوله نوع شروع شي بیا چې په هغو څومره نعمتونو بیا په بلې نوع دا یاد ساته ترتیب ما تاسو ته وکړو که نه تاسو یاد نه دی دا ترتیب یاد ساتئ چې قرآن کې دا ګران کار دی دا ترهیب دی ته ویلی شي واتقوا ویریږئ یوما د هغه ورځ نه لا تجزي نفس چې بدله نشي اخیستی هېڅ یو نفس فیه جار مجرور لکه مقدر دی فیه لا تجزي نفس چې بدله نشي اخیستی هېڅ یو نفس فیه په دغه ورځ باندې ان نفس د بل نفس نه شیئا د هېڅ یو څیز بالکل یو انسان د بل انسان ته څه دغه نشي رسولی فیض هر یو په خپلو خولو کې ډوب دی بیا ولا يقبل منها شفاعة انشي قبل دې دونه بیا سفارش هم نه قبلېږي په دنیا کې خو دا درې څلور واسطې دي یو دا چې ته د نفس په عوض کې بل بدل ورکې ځان خلاص کې پیږئ به که نه پیږئ
او بل دا چې څا دپاره یو سړی سفارش وکړي په دنیا کې یو سړی مخوروز وي او داسې عدالت ته ستا سفارش وکړي او دریم دا چې ته پیسې ولګې فدیه ورکړې پیسې ورکړې او ځان خلاص کړي نو دا درې وړه خبرې بیا هلته کې کار نه ورکوي نو دا ترهیب ورکوي الله تعالی یره ورکوي چې ګوره ویرېږه د یو من د دغه ورځې نه چې هغې کې بیا دا څیزونه په کار نه راځي دا واسطې چې په دې واسطو د ځان خلاص کړي لا تجزي نفس عن نفس شيئا یو ولا يقبل منها شفاعة دعا ولا يؤخذ منها عدل انشي اغسته ددنا فدیه عدل معنا فدیه بدلا پیګو کنه ولا هم بلکې سرورم دادې چې ولا هم ينصرون دوسرا به امداد هم نشي کول چې ضرور سره په بدمعاش راشي او ولې دا بدمعاشان نن سبا په کچرو کې ډېر کار ورکوي پیګو کنه هغه ټول اعلان دی محکمه ټول اعلان دی پیګو ولا هم ينصرون هغه کې ویرا شکار نه ورکوي پیګو کنه ينصرون معنا سه يمنعون من عذاب الله چې تاسو منه کې د عذاب د الله تعالی نه لکه بیا دا څه څوک نشته چې یو کوجا دا څه پیدا شي چې هغه دا په دنیا کې راشي دا شیزونه چلیږي مخ چلیږي او دا رنګه مال چلیږي بدمعشي چلیږي الته کې بیا دا شیزونه ختم بس دې ځای پورې دا ترغیب او ترهیب دواړه شو و د دې وایز نجیناکم من آل فرعون دا تذکیر د څه دی اوس انعاماتو پیګه بني اسرائیلو باندې کوم حالات 15 کې دا ټول تقسیم شوي دي او اته چې کوم دی په دې اول کې نو کې اته انعامات دي او دوه پکې عذابونه ذکر کوي الله تعالی پیګه نو اولنې انعام دا دی وایز نجیناکم من آل فرعون یاد کې هغه وخت چې ما تاسو خلاص کړئ د قوم د فرعون نه آل نمراد قوم مراد دی نو دا انعام شکه نشو یسومونکم سوء العذاب چې دوه رسو تاسو ته بد عذاب او بد عذاب څنګه یذبحون ابناءکم چې دوه ذبح کول ابناءکم زامن ساسو زامن وې ذبح کو نارینه پیدا شو بچي هغه وې ذبح کو ولې هغه وخت فرعون ته ساحرانو وی چې دا څه بچي بچا پیدا کیږي هغه وتا سبب د زوال د حکومت پر راځي بني اسرائیل کو واسي او الګ پیدا کیږي نو دا هغه وخت فرعون اعلان وکړ چې کوم نارینه بچي د چا پیدا کیږي هغه ذبح کوي لري کوي نو دا بد عذاب وکړ دې عذاب نه ما خلاص کړ یسومونکم سوء العذاب او دغه رنګه یذبحون ابناءکم چې دوی به ذبح کول تاسو زامن نو دا د فرعون دا حالت ويستحيون نساءکم ژوندۍ به پر خو تاسو لونه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او پدې کې تاسو لپاره بلاء معنا ابتلاء ازمایشو من ربكم در رب تاسو نه بلاء معنا ابتلاء در رب تاسو نه عظیم ډیر بیا ابتلاء و چې چری بچي وجني ازفکیږي کنه یستحیون معنا یعنی یستبقون باقی دو هغه خو ژوندۍ باندې پر خود یستحیون معنا یستبقون ده باقی به پر خود یعنی یذبحون ابناءکم ويستبقون نساءکم باقی به پر خود لونه تاسو ژوندۍ باندې باقی پر خود جون دا په پاس کې خونو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم دا پتا سي لوی امتحان دی الله تعالی د دې امتحان نه اخلاص کړي د دې عذاب وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دا دوی منام انعامات سو اته دا دوی منام دی یاد کا هغه وخت فرقنا بكم البحر چمنګا اسکو وچو پتا سو باندې دریا بكم بسببكم البحر
ستاسو د وجې نه موږ دریاب وچو د فرعون نه خلاص کړی ولې هغه نه هغو را روانو او الله تعالی موسی علیہ السلام ته وی چې فضرب بعصاک البحر پیږي به کنه دریاب له گزار ورکو لارې د ستاسو د وجې نه فانجیناکم الله ما خلاص کو تاسو لره من الغرق د غرقیدونو نه دا قیدونه ورسره لګوئ فانجیناکم خلاص کوم تاسو لره د غرقیدونو نه واغرقنا ودي دا واغرقنا هغه تفسیر څه کنه اغرق من آل فرعون وانتم تنظرون اتاس خقتل ورته وانتم تنظرون انطباق البحر تاسو قتل پر غونډې دلو دریاب سره جدا په دور غونډ شو ول اغلارو باندې اغور روان شو په بحر قلزم کې چې دولس لارې جوړ شوې نو باغلار چې دو پور وتل بني شانو اغور روان شو کنه ا دوی پور نه تماشا کولا د دې وجینا تاسو قتل چې واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون انطباق البحر عليهم وإذ وعدنا موسى بس اللهم صل على